माته دلته پته لګي انالیټکس نه خبرون مونږ چپټر 1 دا ماډیول 1 مو کړو دویم کې مونږ راغلیو یو منټ دې کې مونږ ماډیول 1 او شو دویم چې کوم دی هغه به وکړو ماډیول 2 به انشاءالله مونږ نن سٹارټ کوو 1 مونږ کړو هغه الریډي ریکارډډ دغه دی د 2 کې ما په خیال مونږ سره څه ویلیو ما ته داسې لګي انور بھائی تاسو خو پرون وای کنه تاسو ته یاد یې اصل کې زما ډېر زیات کلاسونه دي نو ما نه ذکر لګ پته څنګه انور بھائی تاسو ما ته وای چې مونږ پرون څومره ویلو مې ټیک دی دلته نو سٹارټ کوو نن یس سر ها ټیک ته مطلب دا دویم ماډیول به انشاءالله نن سٹارټ کوم نو ماشاءالله نور خو بس پوي تاسو پرونی کلاس چا غشتي دی هر صفای خو بس تاسو انشاءالله کلیئر ہے مسئلہ بنئ اور ریکارډینګ هم سٹارټ دی دا به انشاءالله دا نو دویم ماډیول چې کوم دی کې مون اسیسینګ ریسک لکه ریسک معلومه او چې کوم ځکه ریسک وي چاہے مونږ اسسمنٹ د هر څه مونږ هلته کیو پته ولګو چې کم ریسک دی څومره دی د هر څه به انشاءالله مونږ سټیپ بای سټیپ وایو او دا ریسک اسسمنٹ ما ته یاد شي چې دا مونږ پرون ویلو زما ته څومره لګي او دا مونږ پرون ویلیو دلته پورې دا هم ویلیو صحیح ده د هیزرډس مونږ ویلیو چې لکه دا اوس کډه ده دا که هر ځای کې وینو د دې ډیفرنٹ کنسیکوینسز کې یس سر دا جی لایکلی دا مو ویلیو سر جی دا مو ویلیو او دا مې ویلیو سر جی دغه روډ او سیل مطلب او دغه صحیح ده ګډ پرون مم دې پورې ویلیو چې لکه مثال کوړې ولا زیده یا لایکلیهود ګډ لایکلیهود مطلب چانسز دي کنسیکوینسز وای ریزلټس چې دا یو څه آوټکم به څه ریزلټ به راوځي چې لکه څنګه مونږ ویلې جی پرون مونږ هم دلته پورې ختم کړو چې را دیږي کې چانسز زکه کم دي چې دلته کوړه خو 24 غنټه خلک زی راځي نه نو دا زه ډېر کم استعمالي دلته لو چانسز دي کم چانسز دي او دلته سیل هم لګیدلې دي روډ هم دي او گیټ ته مخامخ هم دا کډه ده لکه 13 سلایډز کې مونږ کتلیو کنه نو په دې وجه دلته لایکلیهود ډېر زیات دي یس سر لکه دا 13 سلایډز زرا اعظم دا خبره ما کوله چې دلته ښکاری تاسو یو خلاره د دلته نم خلک زی دلته نم زی گیټ ته مخامخ هم دي سیل هم لګیدلې لکه هر څه د وجه ټرافیک ډېر زیات دی نو د دې وجه نقصان رسیدو چانسز زیات دي لایکلیهود دلته ډېر زیات دي او دلته چې د کوړې په حساب دغه مونږ کم ځکه ځان خلک لړ کوي نو دلته دومره نقصان نه کوي دا دغه چې کم دی یس دلته پورې ان شاء الله کلیر یې تاسو بیا چې کم دی مونږ دغه کنسیکوینسز ویلیو چې دی چې هوتا نه صرف سامان جست لړ شي یا بل سنو تا ته دومره خاص نقصان نه کیږي نو کنسیکوینسز دومره خطرناک نه دي او کوم دلته وګورو نو بیا کنسیکوینسز ډېر هاي دي ولې چې دا سیل لګېدلې دی روډ باندې هم دی ګیټ ته مخامخ هم دی نو په دې وجه ده دی کنسیکوینسز ډېر خطرناک دي دا خبره وشوله پرون مونږ دې سي پوره کړو بیا اوس بل چې کم دی دلته رس دی څنګه رس دی رس په دې وجه دی یا تن صفائی کې لګیا دی او ټایم هم د ډیوټي ټایم دی یا روټي ټایم دی نو رش په ډېر جوړي خلک په ډېر زیره راځي په دې لار باندې نو هر طرف نه ټرافیک راتلی شو دی کې خلک خوې دی شي غورځې دی شي نو دې لپاره به مونږ ګورو چې څه طریقه کار دی صحیح او دلته هیزرډ څه دی چې یو خو ټایم داسې دی بل کینټین مخه ده نو دا موسټلی د لنچ ټایم د روټه او هیزرډ دغه دی چې کم تاسو ته ښکاري نو دا مونږ سره مین هیزرډ دی د وجې مسله جوړې دی شي یا بل دلته هیزرډ څه دی دا مزدور منډه وی لګیا دی نو په منډه باندې فیلډ کې کار نه دی کول پکار په طریقې سره کار کول پکار دی چې کم منډه وای نو الټا درته نقصان در رسیدي شي نو د دې شیز باغه وی چې خیال ساتي او دا ډېر ضروری دی که تاسو خیال نه ساتئ نو چاته نقصان رسیدي شي اور سیفٹی اصولو دا خلاف دی صحیح ده ها نظر سے دلته هیزرډ څه دا مزدور دی چې د لمنډه وي او لاس ګاډي نه چې کم دی بي ام ډبلیو جوړ کړی نو دا ځکه خطرناک کار دی مطلب دلته ریسک ډېر زیات دی دلته پکار چې دی
په آرام صحیح طریقې سره راځي. اوس وایي چې ریس اسیسمنټ څه ته وایي دې باره کې به مونږ وایو. ریس اسیسمنټ از کیرفل ایگزامینیشن. نو دا چې کوم دی مونږ ایگزامینیشن اصل کې څه ته وایي چې د چا پیپر ټیسټ اخیستل ته وایي. نو کیرفل لکه په احتیاط سره مونږ ایگزامینیشن کوو. anything in your work environment that could cause injury چې هغې نه د وجې چاته نقصان رسېدی شي انجري یا ایل هیلث داسې پرابلمس ورته کاز کیدی شي مختلف پرابلمس ورته راتلی شي نو د دې شیزونو به خیال ساتئ. دا څه دي ریس اسیسمنټ هیلپ ټو پروټیکټ د دې نه موږ ته څه فایدې دي یو خو موږ ته فایده راکوي. بیا them your workforce and other زمونږ چې کوم ټیم دی ټول ټیم چې کوم دی زمونږ سیف دی. بیا زمونږ بزنس هم ورسره سیف کېږي چې موږ سیفټي فالو کوو او ریس اسیسمنټ کوو. بیا د هاو ریس اسیسمنټ کیری آؤٹ. ریس اسیسمنټ څنګه طریقې سره کېږي تاسو مایکس میوټ ساتئ فی الحال ښه. بیا مایک لږه مسله را زما आवाज نه درځي که زما आवाज صحیح درځي انور بھائی ته جواب आवाज راځي او سره کلیر نه راځي ها کلیر نه راځي بیخي کم دی که څنګه کلیر نه راځي صحیح اوس صحیح په یو منټ دا لپټاپ زرا بس داسې کټېږي راځي تی په یو منټ زه دا زه صحیح ده اوس ما आवाज کلیر دی بس مایک میوټ کې تاسو. نو اوس دلته خبره دا کېږي لیسټ ورک ټاسک چې زمونږ به اول ټولو نه اول به ګورو چې کم کم زمونږ ټاسکونه دي. ټاسک مطلب کار کول چې څه کارونه دي ستا ورک هم کار دی خو ټاسک مطلب تا ته زم ته به صفایي کې تا ته زم چېرې ته به دلته چونه کې یا اوبه به ډکې د هر یو ټاسک او کار بیل کېدی شي ضروري نه چې سیم ټاسک وي. دویم پکې به لیسټ کې لیکې لوکیشن کم ځای کې ته کار کې هغه لوکیشن به ورسره مینشن کې. ټیک شو دا لوکیشن به پکې مونږ لیکو لکه څنګه تاسو ګورئ پیپر چې کله ته کینئ نو تاسو ایگزامینیشن سینټر پکې لیکئ چې یاره کم سکول کې یا کالج یا یونیورسټي کې ته پیپر ورکې هغه پکې لازمي لیکئ لوکیشن چې یاره زما فلانې ځای کې سینټر دی تاسو ته به پته دې باره کې. بیا پیپل دی چې دلته خیر ریس اسیسمنټ نو کم کم خلک کار کوي د هغې نومونه به مونږ لیکو د لیسټ کې. د هغې نه پس چې کم دی کم پیپلز دي دا څومره خلک دي ټول انوالو دي هغې کې هغه به مونږ لیکو نوټ کوو به ځان سره. بیا چې کم د اکوپمنټ باره کې خبره چې کم کم سامان مونږ استعمالو نو هغې نه هم حادثه وغیره کېدی شي. څنګه کېدی شي دا پوړی د په دې سوخیږي او دلته مثال د بجلی تارونه تیر دي باره نو که دې سره دا ټکراو شي سټیل دغه دی نو کرنټ لګېدی شي. دا پایپ لاره کې ایښی دی څوک پکې اونخلي وغورځېږي لکه څنګه دې نه مخکې مونږ وکتل یو تن هلته تېرېدو نو داسې دا ډفرنټ چې کوم دی پرابلمس کریټ کولی شي دې د وجې به مونږ خیال ساتو د دې شیزونو. نو داسې ډفرنټ چې کوم انسټرومنټس دي دا هم داسې لاره کې ګډوډ پراته دي نو دې د وجې هم چا نه چاته نقصان رسېدی شي. نو به انشاءالله یو به مونږ ګورو نو په دې خو تاسو پوه شئ چې زی به پکې مونږ لیکو څوک خلک دي لکه دا دی یا څوک نور تیریږي هغه ټول لیکو. هغې نه علاوه مونږ پکې د اکوپمنټس باره کې لیکو چې په کم سامان باندې مونږ کار کوو دا یې باره کې مونږ دا ټول لیکو. بیا چې کوم دی ایکټیویټیز دي چې زمونږ څه ایکټیویټیز دي څه کار دي دا یې باره کې مونږ دا ټول لیکو چې زمونږ به څه ایکټیویټیز دي دې حوالې سره مونږ لیکو چې ایکټیویټي سره صفایي کوي خو په هایډ باندې کار کوي. نو دلته اوس دوه هیزډ دی یو خو په هایډ باندې کار کوي او دویم دا دی صفایي کوي نو ډفرنټ ایشوز ورسره کریټ کېدی شي که دلته مایل چې بره ورسره د بجلی تارونه تیري نو دلته کرنټ وغیره یا نور څه نقصان هم رسېدی شي. نو په دې وجه به مونږ د دې شیزونو ډېر خیال ساتو. بیا چې کم دی مخکې مونږ سره څه دی آیډنټیفای ریسک دی کم ریسک مونږ سره راتلی شي دلته هغه ټول به مونږ ګورو. یو ریسک پکې څه دی دا بالټې دی بالټې ولې دی چې دا تا لاره کې ایښی دی که دې کې مثال کیمیکلي بل څه راووړي یا ته بره نه پکې راوغورځېږي یا تا جسم باندې وغورځېږي کیمیکلز بیا درته لاس وسوځوي بل څه وکړي لکه مختلف پرابلمس درته کریټ کولی شي. نو په دې وجه به مونږ خیال ساتو. داسې دا ټول چې څومره انسټرومنټس وغیره شو دی نه مونږ ته
risk کېدی شي لکه نقصان را رسېدی شي نو دې شیزونو به خیال ساتو. نو څنګه ښکاري دا ټول دا لیډر هم هیزرډ دی، پایپ هم هیزرډ دی، لاره کې پروت دی، ګاډ هم دی، دا لاره کې ولاړ دی، دا په کار چې لاره کې نه ولاړ. خطاو شو بیا چې کوم دی وټ آر د هیزرډ څه هیزرډ څه خطرې دي هغه تاسو ګورئ چې مطلب د سیفټي حواله سره هغه هیزرډس به وګورئ. بیا هغې نه پس څوک هغې د وجې چا ته نقصان رسېدی شي. مونږ څنګه وویل دا پایپ لاره کې پروت دی نو دې نه دا مسله ده چې څوک دلته تېرېږي را تېرېږي فوټپات باندې نه په دې کې خلي را غورځېدی شي، بل کم تن دلته هایډ باندې کار کوي دا لاندې را غورځېدی شي، بل دلته د ګاډي ډرایور روډ باندې یا دلته فوټپات ولاړ دی د سره څه حادثه کېدی شي. نو مطلب مختلف خلک دي او ډفرنٹ ایکټیویټیز کې لګیا دي نو بیل بیل طریقو سره ورته خطرات هغه دي. بیا هاو مایټ دی بي هارم څنګه نقصان رسېدی شي نو دا خو ما درته ولې وویل چې په هایډ باندې کار ته کې نو کېدی شي د هایډ نه ته راوغورځېږي نو دا دی چې کم دی ده ته نقصان رسېدی شي، دلته څوک ولاړ دی هغه ته نقصان رسېدی شي او داسې دا څوک چې تېرېږي را تېرېږي هغې ته نقصان را رسېدی شي، کیمیکلس تا باندې راووړي یا بل څه مطلب ډفرنٹ پرابلمس در سره کریټ کېدی شي. په دې وجه موږ به احتیاط کوو. بیا چې کوم دی موږ سره نیکسټ راځي اسټیمیټ د رسک دی چې هغه رسک به موږ اسټیمیټ به کوو. دا ہے چې څومره اسټیمیټ دی لکه اسټیمیټ وي اصل کې اندازې ته چې اندازه لګول چې یاره څه پوزیشن دی. یو نیډ ټو کنسیډر ټو تھنګس دو شیزونه دي لایکلیهوډ دی مطلب چانسز یې څومره دي something could go wrong او دویم چې کم دی ورسره کنسیکوینسز مونږ ویلیو هاو سیریس آوټکم لکه لایکلیهوډ اور چې کم دا یې کنسیکوینسز دي دا یې باره کې مونږ ویل چې یو خو لایکلیهوډ شو او دویم چې کم دی دا یې سره ریزلټس به وي. دا دوه شیزونه دي لکه مونږ پرون رسک ویلیو چې رسک ایکول ټو لایکلیهوډ چانسز ملټیپلای بای کنسیکوینسز مطلب دا یې سره ریزلټس به راځي. دا خبره شوه کلیر شو. ها لایکلیهوډ اوس مونږ ګورو چې دا تن سوچ کوي چې لایکلیهوډ ډېر دي ولې چې هایډ باندې دی چانسز خو بیا هم شته که نه او چانسز لکه رسک دی دا به مونږ دو طریقو سره کمو یا به چانسز کمو لایکلیهوډ یا به آوټکمز که آوټکمز نه کمیږي نو چانسز یې کمیږي. چانسز څنګه کمیږي چې یو ځای کې پوړی ټیک ده همدغه پوړی زه خراب واچو ودروم پرابلم کریټ کېدی شي. نو دلته ګورئ دلته لایکلیهوډ کم دي ولې کم دي دغه چې دا وګورئ دا پوړی ده فکس کړی ده بره او ښه ټیک ټاک پوړی ده هر څه دي سیفټي فالو کړی ده پوره نو دلته څه پرابلمس نه کریټ کېږي فلحال ټیک ده. نو دې شیزونو ته به تاسو خیال کوئ. بیا دویم چې کم دی دلته لایکلیهوډ چانسز زیات دي لکه دلته لو چانسز دي کم چانسز دي او د دویم سیناریو کې تاسو وګورئ دلته چانسز زیات دي هغې په مقابله کې ولې پوړی دې ځای کې هم ماته ده دې ځای کې هم ټوله ګډه وډه ده برن هم فکس نه دی او د لاندې ځای کې هم فکس نه دی نو لږ حساب یې ګډوډ دی کلیر نه دی سیف نه دی. نو دلته اوس میډیم دی لکه هایټ ته خیږي نو چانسز رو زیاتېږي ولې هلته خو پوړی ټیک و صرف راغورځېدو چانسز دلته پوړی هم خرابه ده نو چانسز یې نور هم زیات شو. بیا دې بل کې ګورئ مونږ سره ډېر زیات های چانسز دي ولې چې پوړی ټوله ماته ګوډه ده ټول حساب کتاب ګډوډ دی. داسې وګورئ دا مات دی دې ځای کې دا مات دی دا وګورئ دا مات دی او دا ځای کې مسله ده دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده. نو دا ټول چیزونو ته به تاسو لږ خیال ساتئ چې یاره دا څه پرابلمس جوړوي. نو دې ځای کې پکار دی چې رسک اکټیویټي ډېره لکه ډېر های رسک دی نو دې ځای کې به مونږ ورکر نه الاؤټ کوو چې هغه کار وکړي ولې به یې نه الاؤ کوو چې هغې ته نقصان ونه رسي ولې دلته ډېر های رسک دی نو په دې وجه به تاسو خیال ساتئ د دې شیزونو. نو دلته ټولو کې های دی های په دې وجه دی چې یو خو الریډي هایټ ته خیږي او بل چې کوم دی دا پوړی هم خرابه ده نو نقصان چانسز زیات دي. نو دلته که تاسو ته زه وښیم چې دلته نه وګورئ دلته لو چانسز نه کېدو های ته راورسېدو
मतलब चांसेस زیات شو. لکه زه مثال وایم دلته 1 دی ته 2 دی او دلته کې 3 دی، نو دا 3 ول ډېر زیات خطرناک دی، ولې چې ډېر زیات خطر ده، لکه لایکلیهود چانسز ډېر زیات دي چې پوړم ماته ده، نو که یو ورکر دلته کار کوي نو نقصان ورته رسیدي شي. په دې وجه به دا یې سره خیال ساتئ. نو انکریزنګ لایکلیهود که دا وایي چانسز یې زیاتېږي لګیا دی، لکه دلته ته کار کوي نو کم چانسز دی چې راوغورځېږي، دې کې بس لږ کم چانسز دی، دلته ډېر زیات چانسز دي چې ته به راغورځېږي برنه. نو چې درېیم منزل نه راوغورځېږي نو بیا درته پته ده که ورکر راوغورځېدو نو کېدای چې ژوندی نه وي، یا که ژوندی وي حمله یې ماته شي، سر یې دغه شي، لاس خو به ماتېږي. نو چې دې سر نه راغورځېږي صفایي چې کوي نو پرابلمس به جوړي او کمپني ته به غټه مسله جوړوي. نو په دې وجه هغوی سیفټي فالو کوي. بیا کنسیکوینسز مونږ ګورو، ریزلټس به یې څه وي چې پهلني سټیپ پورې خو سیف دی دا درې واړه، ولې چې ځان را کنټرول کولی شي، که راهم غورځېږي ځان را قابو کولی شي، په دې نه دی نور به راځي نو بیا به مسله وي. ساجد بھائی مایک میوټ ساتئ، هلته ستاسو شور راځي، څه کوېسچن وي نو بیا اینډ کې خیر دی رانه تپوس وکړئ، که دلته بیا مایک مسله کوله بیا واټس ایپ ته راشئ، ولې چې دلته مایک شړ کوي بیا به ریکارډینګ کې هم مسله وي که نه، نو په دې وجه لږ کاپریشن به کوئ. ها نو دلته کې وګورئ لایکلیهود څه دي ټولو کې کم، په دې وجه دلته ځکه دي لکه ټیک ته خطره خو شته، چانسز هم شته چې راغورځېدی شي، خو هغې آوټکم به دومره خطرناک نه وي، ولې فرسټ سټیپ دی، لکه دی فرسټ فلور نه چې راهم دانګې نو تا ته څه دومره غټ نقصان نه درکوي، نو په دې وجه دا وایي چې دا لا ټیک دی، څه مسله نه کوي. بیا دویم چې دی هغې کې لږ لو چانسز نه رو خبره میډیم ته لاړه، که دویم نه راوغورځېږي لاس په به دې ماتېږي نو داسې مسله در سره جوړېدی شي. اوس دریم کې چې کم دی ټولو کې کنسیکوینسز څه دي، های دي، خطرناک دي. ولې چې دلته کې که پوډه ټیک هم ده، دلته کې اوس ګوره پوډه ټیک ده، خو که دریم چت نه راوغورځېږي نو نقصان خو به درته ښه زبردست را رسېږي. دلته اوس پوډه هم خرابه ده او هایټ نه هم راوغورځېده، نو مطلب چانسز هم ډېر وو او ورسره کې د دې ریزلټس هم ډېر خطرناک دي. اوس دلته د پهلني کې چې موږ کم وکتل، دلته اوس کنسیکوینسز خو ډېر خطرناک دي خو چانسز یې کم دي. د دویم کې چې موږ وګورو نو کنسیکوینسز هم ډېر خطرناک دي او چانسز هم های دي. لکه دا به انشاءالله یو بل سلایډ کې دغه وایم، بیا به نور هم تاسو ته کلیر شي. بیا دې وله کې وګورئ پوډه هم ټوله ماته ګوډه ده، نو مطلب ډېر زیات خطرناک ریزلټ صحیح وي او چانسز هم زیات دي، ولې ټوله پوډه ماته ګوډه ده نو چې دې بره نه ورکر را وغورځېږي نو ډېر های دغه به نقصان به ورته کېږي، های ریسک اکټیویټي ده. نو داسې ځي کې ورکر نه دی الاؤډ چې کار نه دی کوي چې دا هغې ته نقصان ورسي، نو کمپني به د هغې بیا نقصان برداشت کوي، نو دا هغې دپاره ډېر غټ نقصان وي. اوس وګورئ دلته انکریز کېږي رو کنسیکوینسز چې دې ځي پورې در مسله نشته، بیا رو چې کم دی دا څنګه هایټ ته ځي نو مسلې زیاتېږي لګیا دي. بیا چې کم دی مونږ اوس ټیبلز حساب سره به انشاءالله دا ګورو، تاسو پوهیږم فردر. مطلب دا دی دلته کې ګوره چانسز دي، دا لایکلیهود څه دي، دا چانسز دي. اوس دا والا پوډه هم بالکل ټیک ټاک ده او فرسٹ فلور پورې کته کار کې بالکل سیف اړو څه مسله نشته. که دویم فلور باندې ته ځې نو چانسز او دا ټیبلز دي، اصل کې دا چې 2 دا خانې تاسو ته ښکاري دا ټول ټیبلز دي. څنګه ټیبل دي زه تاسو پوهیم، کنسیکوینسز به صحیح دومره خطرناک بني، چانسز یې کم دي. 1 1 are 1 2 1 are 2 3 1 are 1 او 3 1 are 3 نو ځکه دا 1 2 3 د دې مقصد دغه دی. اوس بیا داسې د نیکسټ سټیپس کې ګورئ 3 2s are 6 2 2s are 4 2 1s are 2 نو داسې دا پرابلمس کریټ کوي. داسې دا 3 3s are 9 لکه دا 9 دی نه راغلی، دا 3 واخله او دا 3 واخله او ملټیپلای کړه، لکه 3 ملټیپلای بای 3 چې وکړم نو ما سره 9 جوړېږي. صحیح ده، دا ملټیپلیکیشن دی. بیا داسې دا 2 او دا 3 3 2s are 6 1
3 1s are 3 نو داسې دا ټول دغه دي او ټولو کې های ریسک اکټیویټي دغه ده نو په دې کې کار کول نه دي پکار یعنی پرابلمز ډېر سیریس انجری وغیرہ دا مسلې کې دي شي نو خبره مقصد دا و چې دلته مونږ تاسو پکچر کې وکتل چیرې پوډا ټیک ته او په فرست فلور کې لګیا نو بالکل سیف ہے څه مسله نشته دلته پوډا ټیک ته خو که دویم چت نه راوغورځېدی نو لاس په دې ماتې دی شي لږ خطرناک دی او په دریم دغه باندې ته کار کې پوډا خو بالکل ټیک ته خو که راوغورځېدی نو بیا به هم نقصان خو به کېږي نو امید دی دا پهلې نه دغه به کلیر شوي بیا دویم کې پوډا یې داسې وه چې بس ګزاره حال وه نو اوس په دې باندې مونږ ډسکشن کوو نو دلته دا ده چې پوډا خو ماته ګوډه ده اور ورسره کې څه چل شي چې هلته دویم دغه ته پهلني فلور کې کار کوي نو بیا خو نقصان نشته ټیک دی سیف دی که دویم فلور کې ته کار کوي او راوغورځېدی نو لازمي خبره لاس په به دې ډیمیج کېږي فریکچر وغیرہ به راځي ولې چې دا د دویم فلور کې دې کار کوي لګیا دی چانسز هم زیات دي 2 دي که نه دا وګورئ اور هلته کې دا یې ریزلټس هم خطرناک دي لاس په به درته ماتوي څه نه څه پرابلمس به درته کریټ کوي نو دا پرابلمز در سره کریټ کېدی شي بیا بل چې کم دی 6 دی دلته کې مونږ سره نو د 6 والا ته ګورئ چې دا 6 چې کم دی مونږ سره زه تاسو پوهیم چې دا 6 څنګه راغلی 6 چې کم دی داسې 3 2s are 6 دې مطلب دا دی چې دلته اوس پوډا هم خرابه ده نو چانسز خو الریډي زیات دي خو بل ته په ډېر هایډ باندې هم کار کې لګیا نو 3 2s are 6 نو دې کې کار کول نه دی پکار های ریس اکټیویټي د ته اول پکار دی چې دا پوډا موډا دا هر څه دي دا ټیک کې بیا به ته کار کوي نو هغې د وجې څه وي چې پوډا ټیک شي نو ستا کنسیکوینسز چې نه به ډایرکټ 2 ته راشي لکه مثال دې ته ګوره که نه چې دلته زه کار کوم لګیا یم او دلته پوډا هم ټیک ته نو 3 1s are 3 لکه ریس دلته کې ټوټل 3 دی او دې ځای کې های ریس څومره دی 6 دی او دې ځای کې ټوټل 9 دی نو مطلب څومره نمبر زیاتېږي لګیا دی هومره خطره زیاتېږي لګیا ده نو دلته 3 دی نو دلته ریس شته دی مطلب ریس په څه وجه دی هغه په دې وجه دی چې دلته چانسز خو کم دي خو که راوغورځېږي نقصان خو به کوي درته خو بیا هم تا خپل طرف نه سیفټي فالو کړی ده داسې دریم والا کې ګوره سټارټ نه 3 دغه دی لکه دا شو کوي در سره دا ولې شو کوي لګیا دی دا پرابلم ولې دی دا زه تاسو ته ښیم دا په دې وجه دی چې ګلاب بدلته وګورئ تاسو دی اوس په فرست فلور باندې کار کوي لګیا دی خو پوډا ټوله ماته ده نو که د فرست فلور نه هم راوغورځېږي څه نه څه حادثه ورسره کېدی شي دی اوس دویم فلور ته وختو هلته کار کوي پوډا هم ماته ګوډه ده نو ریسک وګوره زیاتېږي ورو 6 شو دلته 3 و او دلته 9 شو نو لکه ډفرنٹ پرابلمس کریټ کېږي بیا چې کوم دی نیکسټ مونږ سره دی 9 3 3s are 9 دا اصل کې داسې دی دا 3 multiply by this one نو 6 شو 3 3s are 6 نو دې ځای کې کار کول ټولو نه خطرناک دی او بیوقوفي ده ولې any time accident کېدی شي څه پرابلم کریټ کېدی شي نو دا ټیبل مونږ وویل نو اوس په دې حوالې سره مونږ ګورو چې څه طریقه کار دی نو دیٹ یو آر اسټیمیټډ د رسک مونږ رسک معلوم کو چې څه دی او څنګه نقصان مونږ ته را رسېدی شي نو ایوالویټ رسک به مونږ ایوالویټ کوو چې څنګه طریقې سره مونږ رسک معلوم کو پورا چې مونږ ته څه طریقې سره نقصان را رسېدی شي نو دې ته به مونږ خیال کوو ټیک ده نو دا چې کوم دی ایوالویټ رسک یو منټ زه لږ د لیپټاپ چارجر دغه کوم نه لګېدلی هو لګېدلی صحیح ښه ایوالویټ د رسک دی لکه رسک مونږ معلوم کو چېرې څنګه دا پرابلمس کریټ کېدی شي نو دیٹ یور اسټیمیټډ رسک صحیح شو نو 1 نه 2 لیمټ چې کوم دی مطلب ایکسیپټیبل دی دا شیز اوکې دی مطلب پرابلم نه کوي نو فردر ایکشن بٹ انشور کنټرول آر مینټین لکه دا دی چې سیفټي تا خپل طرف نو که هر څه اوکې دي خو بیا به هم خیال ساتئ دا نه چې بې احتیاطي به نه کړي د دویم چې دی ټولریبل مطلب دی ته وایي چې بس اګنور کولی شي بس خو بیا هم هغې امپروومنټس ضرورت شته دی چې ته امپروو کړي لکه څه پرابلمس پکې دي چې هغه ته ټول ټیک کې دا څنګه یلو پورشن ښکاري تاسو ته دلته کې دا ټول مونږ ته دې حوالې سره خبره کوي دا پورشن شو دا پورشن
دا پورشن دا درې واړه اوکې دي او دا یلو والا لاین چې دی دا نه دی اوکې دی وایي چې دا ټیک کول پکار دی کنه دا د وجه حادثه کېدی شي نو په دې وجه دا ټولریبل دی اوکې دی ان ایکسیپټیبل مطلب دا دی چې دیږي کې خو بیخي کار نه دی کول پکار چې کم دا 6 شو دا 6 شو دا 9 او دې نه دا فردر زیاتې دیم شي نو دیږي کې دی وایي کار کول نه دی پکار نو اوس چې کم دی مونږ کنسیکوینسز ګورو چې کنسیکوینسز څه خبره ده مطلب چې دې بس ریزلټس راځي ټول نه اول چې کم دی ون دی انسیګنیفیکنټ لکه دومره څه غټه مسله نه وي دویم ماینر معمولی خراش یا مطلب سکریچز وغیرہ باډي باندې راشي کرو ورځي یا بل څه اوس دریم کې دا د موډریټ لکه برابر نقصان درته رسیږي او 4 کې میجر دی چې بر نه راورځي خو بس کیسه دې بیا خرابېږي او نقصان درته رسیږي او 5 چې کم دی دا کټاسټرافیک ډیر زیات تباکن ریزلټ پوي ولې پینځم دغه ته تورسي راورځي نو بس وایي چې 100% ریزلټ 100% مطلب ډیر خطرناک ریزلټس وي نو داسې یو بل اگزامپل که زه د ګاډي ورکوم چې زه ګاډي مثال زه چلوم لګیم ٹھیک شو نو دلته کې په دې باندې لږ ډسکشن نورم کوم چې زه ګاډي چلوم زما نوې بایک ته هر څه اوکې دي نو 20% بس خبره وکړم چې 20% چې دا بریکس اوکې دي لایټس هم اوکې دي هر څه اوکې دي خو مسله دا ده چې تن اناړي دی نو خبره دا شو چې کدی او سپیډ کیږي چانسز خو کم دي خو حادثه به خطرناک کیږي ولې تن اناړي دی او سپیډ هم وي نو دا غیر ریزلټ به خطرناک راځي یا بل ځکه زه دا وګورم چې تنم اناړي دی ګاډم خراب دی یا بایک دی بریکونه هم نشته لایټونه هم نشته هیڅ هم نشته نو دې اناړیم دی ټولې مسلې دي نو 100% چانس دی څومره پرسنټ چانس دی ټوټل 100% چانس دی او دا غیر ریزلټس به سوي کانسیکوینسز یو دا مونږ ملټیپلای کوو بل سره 5 5 زار 25 مطلب دا تن به ډایرکټ څه کېږي امیډیټ ډیث په کېږي ولې غټه مسله ده دا پرابلم جوړېږي غټ او دا میټینګ خپله به اوس ختمېږي یو منټ پس که نه اټومیټکلی دا بیا دوباره به دا لینک ریجوین کړي ټیک ده دې کې دا مسلې چې د 40 منټ پس خپله ډسکنیکټ کېږي نو په دې باندې امید دی تاسو به پوه شوي وي او دا اصل کې ټول میث دی چې به د میث پوهېږئ چې دا ټول ټیبلز وغیره دي نور دې کې څه نشته دغه چې ته کم کار مې کړی چې پې پوهېږې څه مسله پکې نه وي صحیح ده ګروپ کې سینډ کړي دي که بیا هم چا سره نه هلته پرسنل کې به یې در سینډ کړم یا خپل ګروپ کې بل ملګري ته وایي هغه به یې در سینډ کړي سلایډز مې در سینډ کړي دي نو موږ د کنسیکوینسز باره کې ویل چې حادثات وغیرہ کې دي چې تاسو ټول اوس مایک فلحال میوټ کې صحیح ده هلته بیک ګراؤنډس کې شور راځي ستاسو نو کنسیکوینسز وي چې ریزلټس ته چې څه ریزلټس به وي او څه نقصان وغیرہ کېدی شي نو دې شیزونو مطلب خیال ساتو مو بیا نیکسٹ چې کوم دی ریکارډ یور فایندنګس چې مطلب یو ایگزامینر وي تا نه څوک وایوا اخلي یا پیپر وي نو هغه ټول ریکارډینګ مطلب دا دی ضروري نه چې ویډیو اونته کې ریکارډینګ وي هغه ډیټا چې کومه ده ټول ځان سره خلک سیف ساتي چېرې فیوچر د پاره په کار راتلی شي صحیح ده د لوکیشن اور څه لوکیشن د ایکټیویټي کم یو کار کېږي لګیا دی اور اکوپمنټس وغیرہ کم استعمالیږي لګیا دی دا ټول مونږ دې کې ګورو اور د دې مونږ خیال ساتو چې دا هر څه صحیح طریقې سره کار وشي یعنې دا بیا پرابلمس کریټ کېږي د وجې نه نو دې شیزونو به مونږ خیال ساتو هیزرډ اینډ ریسک لیول څه دی چې مطلب کم نقصان کېدی شي ورته هیزرډ خو خطرې ته ریسک تاسو ویل چې څومره چانسز دي اور د هغې چې کم دی سر ریزلټس به یې راځي ایډیکویټ مطلب دلته هر څه تا پلانینګ هر څه اوکې کړي خپل طرف نه سیفټي دی فالو کړی ګلفز دی ورکړي فیس ماسک دی ورته ویلی دی چې واچوه دا ټول هر څه ستا خپل طرف نه سیفټي تا فالو کړی ده نو مطلب دا ټول چیزونو ته مونږ ګورو ریسک کنټرول دی چې ریسک مونږ کنټرول کړی دی څنګه کنټرول کړی دا تاسو ته به ښکاري دا دغه یې بره شو کړی دی مونږ ته دغه ځای کې چې دا مونږ فکس کړی دی او لاندې یو تن ولاړ دی ورسره هغه وړی نیولې ده مطلب خپل طرف نه دی پوره سیفټي کوي لګیا ده ریسک یې کنټرول کړی ختمولی خو نه شو مونږ راکمولی شو دا صحیح ده او ایس ایس آر ډیټیل مطلب چې څوک تا نه ټیسټ یا ستا ریکارډینګ یا هر څه ډیټا نوٹ کوي
دای باره کې به مونږ لازمی لیکو ډیټ اینڈ ټایم چې کم ډیټ تاریخ باندې کم ټایم باندې دا کار شوی دی دا ټول به سیف ساتو بیا ریویو ډیټ دا دی کدی کې څه مسله وي زه تاته وایم چې مثال دا پوړی کې مسله ده چې دا زه بل هفتې ته راځم چې دا تا دا پوړی ټیک کړي کېنې بیا به در باندې زه کار بندوم نو مطلب وارننګ ورته ورکړي داسې نو ریویو ډیټ دا مطلب شو چې دوباره نه به ته ګورې بیا هغې نه علاوه ریویو یور فایندنګس ته به خپل چې کوم تا اسیسمنټس هر څه دې کړي دي هغه به ته یو پیره دوباره نه ریویو کې ریویو وایي دوباره کتلو ته اور فائنڈنگز مطلب دا چې تاسو څه معلوم کړي دي د هغې باره کې دا ټول هر څه ریویو کړه دوباره نه بیا چې کوم دی وین چینجز آکر څه پرسنل مطلب دا دی چې یو کمپنی کې خو یو تن همیشه جاب نه کوي تنان خو بدلیږي را بدلیږي څوک جاب پرېږدي څوک نوی راځي کمپنی ته نو مطلب تنانو خو روټیشن کیږي پکې پرسنل اکوپمنټس د سامان هم بدلیدي شي څنګه بدلیږي لکه مثال اول کودایي په بیلچو سره کېده نن سبا مشین باندې کېږي نو مطلب داسې ډېر شیزونه دي چې هغه اکوپمنټ ټیکنالوجي حساب سره هر څه بدل شي نو دوی شیزونو ته هغه وایي چې خیال به ساتئ تاسو اینڈ اکټیویټیز او چینجز به لازمي پکې راځي نو ځکه دا چینجز دلته ولیکل خو په دې پرسنل باندې جی سر مطلب زه ریویو ورکم هغوی ته وارننګ ورکم چې دا پړوی روغ سیټ کوي او هغې زه دوباره راشم او بیا هغې سیټ نه کي او بیا لاړ شم او بیا هغې راغورځېدلي یا څه مطلب سټوډنټ یې کړی نو په دې کې ما ته څه خطره پې کېدی شي که نه بیا څه بیا څه خطره کېدی شي مطلب لکه ما ته څه پرابلم بس خطره خوش و که نه او که نه خطره خوش و اوس به څه وي د پاکستان خو نه نور کنټریز کې دا وي تا نه به حکومت تپوس کوي چې دا تا ولې دا چلو کو که د کمپني غلطي وي کمپني باندې به جرمانه لګوي او که د هغه تن غلطي وي په هغه به جرمانه لګوي لکه دا خو ډېر سخت قانون دی هغه ځي مطلب دا چې وارننګ ورکو که نه هغوی زما خبره ورکو نو ستا کمپني کې دی که نه ستا نوکر دی ته پې کار بند کړه که نه ورته کار به نه کړي ځي کې دې ته به یې نه پرېږدی چې اکسیډنټ وشي که اکسیډنټ وشو بس بیا خو به د سیفټي افیسر خیر نه وي وایي چې تلته وې او تا نه اکسیډنټ وشو دا بیا ته تنخوا داسې شي اخلې چې تنخوا خو هم د دې اخلې که نه چې زه به سیفټي کوم چې ته سیفټي د چا نه شو کولی بیا تا ته څوک تنخوا ولې درکوي داسې ده نو مطلب دې ته به یې نه پرېږدی که نه مونږ درته ولې ویل چې چېرته 9 اور 6 لیول او دې ځای کې به کار پې بندې فوراً ټیک امیډیټ ایکشن فوراً ایکشن پې اخله چېرې دې ځای کې کار مه کوه ولې که ته پرېږدې کار ته نه خو لیبر دی مزدور دی اب نه پوهېږي خپل نقصان باندې خو که سبا له چاته نقصان رسي نو ذمہوار به سیفټي افیسر وي او بیا به کمپني ذمہواره وي نو کمپني والا به تا نه هم تپوس کوي چېرې ته سیفټي افیسر یې تا دا ډیوټي ده تا دا ولې نه دی کړی اسیسمنټ دی نه دی کړی چې ریویو کوم به پروګرس رپورټ څه دی څومره کار وشو څومره مسله ده دا هر څه اوکې په کار دی هغې ته ټیک ته فوراً ته نه شي ټیک کولی نو ټایم به ورته لازمي ورکوي چې دا دومره ټایم کې دا سیټ که هغه سیټ نه کړي کار پې بندولی شي او که تا باندې مثال څوک لیګل ایکشن واخلي بیا در باندې جرمانه لګولی شي یا کمپني درته بلیک لیسټ کولی شي لکه ډفرنټ پرابلمز در سره جوړېدی شي که ایکسیډنټ وشو بس بیا خو دې کار آسان شو بس کمپني درته بلیک لیسټ کېږي لکه څنګه سعودي کې به تاسو ته پتې عمرې والا ځای کې اکرین راغورځولی کمپني یې بلیک لیسټ کا نو مطلب هغه بیا دې ته نه ګوري چې دا مشین خراب و که څه خراب و بس تا چې یو کار غلط وکړو بس بیا به جرمانه کېږي وروره دا پکې نشته جی سر نو دغه حساب دی د بهر ملک قانون چې دی سخت دی لکه هغه بیا نه مني چې دا چاته نه وه پته څنګه هغه وایي چې ته اول نه د خلکو خیال ساته سیفټي افیسر کار هم دا دی چې د خلکو خیال ساتي د سامان او چې کوم هلته انوایرمنټ دی ټولو خیال ساتي داسې نه چې بس تشه تنخوا اخلي او ناست دی داسې کار نه کېږي ټیک ده که نه یس سر بیا اټس ا لیګل ریکوایرمنټ لیګل ځکه دی چې سبا له څوک راشي مثال زما انسپیکشن کوي انسپیکشن ټیم هم راتلی شي جی سر لیګل زه هغې ته ویلی شم چې یاره دا زما دا ریپورټونه دي او دا هر څه ما ریګولر کړي دي لکه آسان اگزامپل زه تاسو ته در کوم کالج یونیورسټي سکول خو مو کم از کم ویلی دی ټولو نو ټیچر څه کوي لیګل ریکوایرمنټ دا دی روزانه حاضري اخلي چې هغې ته پته وي چې یاره دا سټوډنټ نن راغلی دی نن نه دی راغلی د بورډ والا هم لیګل ریکوایرمنټ دي چې هغې ته هغه ویلی شي چې ته د چوټیانې کړي ده ته ایډمیشن مه کوه که 75% نه اټینډنس کم وي نو ده ته بورډ کې کېناستو اجازت نشته داسې وي که نه لکه مختلف کمپنیانې داسې رول جوړولی شي چې څوک مثال
सेफ्टी نه فالو کوي نو هغه به مونږ کمپنی نه بهر کوو یا جرمانه پې لګوو. یا څوک چې موبایل استعمالوي څنګه ټرافیک رول نه دي چې موبایل استعمالوي هم جرمانه ده ګاډي یا ډرایوینګ چې کې، نو داسې کمپنی والا هم ډفرنټ رول کمپنی دپاره جوړولی شي سیفټي د وجې، ولې چې هغه ځان بچ کوي څه نه چې لیګل ایکشن پې څوک وانخلي. نو ته به سیفټي لازمي فالو کړې. دا تا چې خبر وکړه چې حادثه وشو بس بیا خو دې کار وکړه تو خپل جاب نه به هم لاس وینځې یا به در باندې انکوایري کېږي چېرې دا ته څنګه سیفټي افیسر یې ته موجود وي او در نه اکسیډنټ وشو دا ولې هغه بیا ته نه شي ویلی چې لیبر غلطي وه، هغه وایي چې تا غلطي ده چې ته سیفټي افیسر شي ته یې ته هم دې شي ته خو تنخواه اخلې که نه چېرې ته به خلکو خیال ساتې. پوه شولې. بیا دې ټپس ټو امپروو یور ریسک اسسمنټ چې ریسک اسسمنټ به څنګه امپروو کوو. میک شور اټس سوټیبل اینڈ سفیشینټ. بیا یو کار دی ریسک اسسمنټ دی هغه هر ځای دپاره جدا جدا کېدی شي، ضروري نه دی چې سیم هر ځای کې ته اپلای کړې، او سفیشینټ چې هغې دپاره انف وي مناسب وي. بیا بیټر ډیټا هیلپس میک بیټر ججمنټ چې تا سره ډېره زیات معلومات دي ډیټا وي نو پای باندې بیټر ججمنټ ښه فیصله ته کولی شي چې څه کول پکار دی. انوالو د پیپل زه خلکو نه هم تپوسونه پکې وکړمه اټس لایکلی ټو افیکټ. لکه دا نه چې بس آفس کې ناست یم ځان نه زه ریسک اسسمنټ وکړم 400 کې دی نه، زه به ځم هلته د فیلډ کې به ریسک اسسمنټ کوم، خلکو نه به تپوسونه هم کوم چې هره څه پوزیشن دی څه مسله خو نشته تاسو ته. نو دا ټول چیزونو ته به زموږ خیال وي، یعنې بیا پرابلمس کریټ کېدی شي. کنډیشن مې ویری فرام سایډ ټو سایډ. لکه لازمي خبره که یو سکول دی هلته به د سیفټي صحیح چې که هلته اور ولګي چې فرسټ ایډ حوالې سره خلک ټرین وي چې سلینډر به مطلب دا فایر سلینډر اسټینګوشر دی دا به څنګه استعمالوي. نو سکول کې چې کوم دی ډفرنٹ سچویشن کې دي چې هلته ماشومان وي، خو بیا چې کوم دی یو فیکټري کې که اور لګي نو هلته بیا ډفرنٹ سچویشن هلته مزدوران وي ورکه ډېر زیات وي. نو سایډ ټو سایډ خبره همدغه ده چې هر یو بزنس بیل قسم وي د هغې پرابلمس ډفرنٹ وي، ضروري نه چې سیم پرابلم د هر چا وي. بیا کنسیډر آن د سپاٹ اسسمنټ. آن سپاٹ مطلب دا دی پریکټیکل ایشیزونه وکړه، هوایي خبرې مه کوه وایي چې فیلډ ته لاړ شه کوم ځای کې کار کېږي د هغه ځای اسسمنټ وکړه، هوایي خبرې مه کوه. بیا پټ ریسک اسسمنټ انټو پریکټس. لازمي به په هغې باندې مونږ پریکټس به کوو، مطلب پریکټیکل لایف کې به یې ځان ته راولو. اوس دلته دا ډفرنٹ سچویشنز مونږ ته شو کوي لګیا دی، ډفرنٹ پرابلمز دي. یو خو د ټمپریچر مسله د انوایرمنټ ټیک نه دی، بل دلته وګوره دا څنګه ناست دی دا تن دا هوایي دغه لړه کوي، دلته دی لوډ ډېر زیات اوچتوي، دلته چارجر یې ډېرې زیاتې لګېدلې، دا اور هم هغشتي چې لکه بجلي د وجې هم اور لګي. دا لاره کې وګوره ګند پروت دی، دې باندې څوک ښویېدی شي. بیا دا چې کوم دی د پاوډرز موډرز کلاو ایښي دي نو دې د وجې نقصان رسېدی شي. نو دغه ډفرنٹ پرابلمز دي، نو د دې به مونږ اسسمنټ اوس کوو. دا وګورئ دا ټول هایلایټ کړه چې دا مسلې دي. یو تن هایډ باندې کار کوي لګیا دی په پوړی ختلی، او بل مسله دغه ده چې دا ګیټ مخامخ وګورئ دا درته زه هایلایټ کوم په دې ریډ د پین سره. دا وګورئ دا کاټنې دروازې مخې ته ایښي دي او فایر ډور دی، که اور لګي نو کاټنې به مخې ته پرتې چې ته روزه کېدای شي سوځېدلې اور نه. نو مطلب هغه دا وایي چې دا کم فایر ایگزټ سي چې دا صفا پکار دی، لاره بالکل صفا پکار دی. دلته دې لارې کې ګند ایښی دی نو په دې وجه مسلې جوړېږي. بیا دلته کې وګورئ نو دلته کې هم ډفرنٹ پرابلمز دي. هغه پرابلم دا دی دا لاین لګېدلی دا یلو لاین ښکاري دلته، دې مطلب دا دلته به دا فورلیفټ ټرک به چلي دا چې کوم لفټر وي، دا تنان به هلته پیدل اوړي راوړي نه، خو دا تن څه کړی دا غازي ته اوړېدلی ده باندې د کار جلدي ده، ده چې کوم دی ګلفس خو اچولي خو د ټمپریچر مسله ده ورته، او داسې دا هاوس کیپینګ صحیح نه دی، دې کې څوک غورځېدی شي. دا سایډ ته وګوره ګند پروت دی، مطلب ډفرنٹ پرابلمس دي. د اوس به موږ ته هایلایټ کوي چې کم مسلې دي. نو وګورئ دا ټولې مسلې دی شو کوي. دا تن د دې لفټینګ دغه ځای کې اوړېدلی نو دې د وجې نقصان ورته رسېدی شي، پرابلمس کریټ کېدی شي. نو وی خیال به ساتئ. بیا دا شانتې چې کم دی دلته کې که د دې وګورئ تاسو نو هم دلته کې پرابلمس کریټ کېدی شي. لکه دا اوس تن دی دا هوایي کار کوي، دلته ځوړند دی مزدور دی خو مستي کوي، بل ټول لوډ هم په دې یو ځای کې پروت دی هم دا ځای را ماتېدی شي،
پکار دا دی چې دا ټول لوډ ډسټریبیوټ کی بیل بیل کېږي دلته دوه داسې ټول به یو ځای کې نه جمع کې بیا در باندې راغورځېدی شي. دا د بجلی تارونه لاره کې پراته دي دې کې څوک ونښلي. دا تن دغه کې ناست دی اسکیویټر کې او دې تن باندې همدغه راوغورځېږي. د مطلب دا تن کار کوي د ګیس یا د بجلی پیپونه تارونه تیر دی هغې سره ولګي کرنټ ولګي یا ګیس د وجې بېهوشه شي یا اور ولګي لکه بېلې بېلې مسلې دي. دې ټولو ته به مونږ خیال ساتو. دا ټول چې کوم دی هیزرډ شو کړي دي دلته مونږ ته چې دا پرابلمس دي. ټیک شو نو په دلته پورې پوه شوئ تاسو سایډ کې زده کړه ریس څه ته وایي ریس اسسمنټ څه ته وایي او بیا ریس اسسمنټ مونږ څنګه کوو. دا زموږ دویم ماډیول نن پوره شو. اوس که څه تپوس مو پوس وي د چا یو تن نه تپوس کولی شئ. چا څه تپوس شته دی چې کوم دی درته زه اپلوډ کوم نو دا څه مسله به نه صحیح ده نور څه مسله خو نشته ده چې کوم مونږ ویل بس دا ټول کلیر دی. یس سر کلیر دا ټیک شو. اوکې ډېره مهرباني بس زه دا کلاس اینډ کوم. شکریہ. پرابلم وي نو واټس ایپ ګروپ یا پرسنل کې تپوس کولی شئ. چا سره که نوټس نه وي ما ته ووایئ نو پرسنل کې به دا سینډ کړم. ګروپ کې خو ما سینډ کړی دی. صحیح سر تھینک یو. ٹھیک شو مہربانی. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ